د بیعت رضوان په موقع باندې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خپل سفیر جوړ کو مکه مکرمه ته ولېګو نو دا امام ترمذی رحمت الله علیه دا روایت د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا نقل کوي چې کله دای مکه مکرمه ته ولاړ نبی علیه الصلاۃ والسلام سفیر جوړ کو بیا په یو وخت دا خبره مشهور شوه چې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه کافرانو شهید بیا په یو وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو نه بیعت واخیسته چې پتا سي کې څوک دي چې په دې خبره باندې بیعت کوي چې موږ به د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بدلا خامخا اخلو نو په دغه وخت کې تقریبا 1400 صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په دې خبره باندې بیعت وکړو چې موږ به د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بدلا خامخا اخلو دا ته بیعت موت هم وایي بیا دغه رنګه په دغه موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل لاس په بل لاس باندې کې خود او دا خبره بیان کړل چې هذه ید عثمان دا لاس د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د طرف نه ده نو په دغه وخت کې تقریبا 1400 صحابه کرامو په دې خبره باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عهد وکړو چې موږ به د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه بدله اخلو نو په دغه وخت کې دا بیعت شو د دې لاندې د وی ونه لاندې شوی وو د وجنه قران کریم کې هم دا خبر راځي د بیعت شجره وای او قران کریم کې الله تعالی فرمای لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دغه تحت الشجره دغه مراد هغه زیده چې دی وی ونه لاندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو نه بیعت اخیسته وو په دې خبره باندې چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو غلط پیغام دی تر رسیدلی وو چې هغه د شهید کړی دا نو ټول صحابه کرام په هغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا بیعت نو په دې وخت کې دا یو واقعه بل هم مختصر په ذهن کې کېنویا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې د عمره په سفر باندې ته صحابه کرام هم ورسره د عمره په سفر باندې وو خو مشرکینو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام بالکل یې منع کړل د عمره کول اجازه نه ورکو نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی خو اسه هم سفیر او هغه خلاړو بیا هغه خلکو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی ته فرمایل ورته ویل وای کچیرته ته طواف کول غواړي کچیرته ته عمره کول غواړي تا ته اجازه ته عمره کولای شي خود ورته ویل وای ترڅو پورې چې د ما پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره نه وی کړي تر هغه وخت پورې زه عمره نه کوم ترڅو پورې چې د ما پیغمبر طواف نه وی کړي هغه وخت پورې زه طواف نه کوم نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل یو لاس دا د طرف نه د شمار ک چې دا لاس د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا لاس او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د عام صحابي نه دا هغه صحابي وو چې د ټولو صحابه کرامو د ټول اسلام د طرف نه د یو سفیر یو نماینده د منتخب کو چې په دې باندې ټول مسلمانانو اتفاق کړی دا او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل دواړه لورانه د دته یکه بعد دیګره په نکاح کې ور کړی وي او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دا چې په 10 مبشره کړي د تذکره دا نبی علیه الصلاۃ والسلام څو وره د جنت بشارت ور کړی دا نو دا بیعت رضوان دا هغه بیعت توي چې د کله د الله نبی سفیر جوړ کړو مکه طرف ته په یو وخت کې مکه مشرکین او نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو د عمره نه د طواف نه بالکل منع کړل او غلط خبر ورته راغی چې هغه خدای شهید کړی دا نو بیا په یو وخت کې دی ونی لاندې چې کله د بیعت وکړه داته بیعت رضوان وایي نو الله تعالی دې مونږ تاسو په زړونو کې د صحابه کرامو محبت پیدا کړي